أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما أقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. نانی درس کی بھائی انشاءاللہ العزیز سورة بقرہ رکو نمبر 9 آیات نمبر 75 76 اور 77 ویلے کیږي درې آیاتونه. د دې آیات د ما قبل سره چې نو ربط او مناسبت آسان دی. د نمخ کې د بنی اسرائیل چې نو دا غوي تذکره و دا غوي د جرایم او دا غوي د نافرمانی. اوس د آیات کې الله جل جلاله مسلمانانو ته فرمایي آیات تاسو چې نو د دین د تم امید لرئ چې نو واستاسو خبرو من یو ایمان به قبول کی. نو د ما قبل سره چې نو ربط دی. اوس دې کې الله جل جلاله مسلمانان ته دا خبره کوي، حضور علیه الصلاۃ والسلام ته دا خبره کوي چې تاسو د بنی اسرائیل نه دا تم لرئ چې دوی به ایمان راوړي، دوی به ستاسو خبره ومني. وقد کان فریق منهم حالاً کې د دوی نه یوه ډله بېشکه دوی کې یوه ډله داسې هم وه یسمعون کلام الله چې د هغوی به اورېدلو د الله جل جلاله کلام ثم یحرفونه بیا به یې بدلولو هغه تحریف به یې پکې کولو من بعد ما اقلوه پس د دې نه چې پس د پوهېدو د هغې نه چې خو پې پوه شول وهم یعلمون او هغوی پوهېدل. اوس دې ځای کې افتطمعون نه مراد چې نو څوک دی تفسیر خازن کې لیکلی دی او یا خو د دې نه حضور ته چې نو خطاب دی. نو بیا سوال دا پیدا کېدو چې افتطمعون دا خو صیغه چې نو د جمع ده. نو تفسیر خازن کې د حضرت چې نو هغه لیکلی دی وی دلته دا صیغه د جمع ده د حضور علیه الصلاۃ والسلام د عظمت د پاره راوړې ده. لکه څنګه چې مونږ هم چاته خبره کوو نو تو هم وایو تاسو هم وایو، نو تو دا چې نو هغه عام دی او تاسو دا چې نو د ادب لفظ دی. نو وی حضور علیه الصلاۃ والسلام چې نو د دې نه مراد دی، خو الله رب العزت چې نو صيغه د جمع نو وی دی چې نو د سره پر د ادب د پاره ذکر کړی ده. او دویم چې کوم عام مفسرینو تفسیر خازن هم ذکر کړی دی، عام مفسرینو د هغې دا ذکر کړی چې افتطمعون نه د دې نه صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین چې نو هغه مراد دي. صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین دی به حضور علیه الصلاۃ والسلام په وجه دی خلکو یهودو له دعوت ورکو، دی ته به چې نو د دین اسلام پرچار کو چې دی د دین اسلام چې نو قبول کړي. نو چې کله دی له دغه دعوت ورکو او دی خو نه ایمان نه راوړلو نو الله جل جلاله وایي تاسو د دین د امید تمه لرئ چې دی به ایمان راوړي ستاسو په خبره باندې. وقد کان فریق منهم دی که خدا داسې خلق دی کې داسې ډلې چې دی نو هغه تیر شوي دي یسمعون کلام الله چې د هغو باقاعده د الله جل جلاله کلام اورېدلو او د هغې د اورېدلو باوجود بیا به هم ثم یحرفونه په هغې کې به یې تحریف چې دی نو کولو بدلوالی به یې کولو. اوس دې نه مراد چې نو هغه څه دی نو دې متعلق چې نو هم تفسیرونو کې مفسرینو حضراتو چې نو دوه رایې ذکر کړي. معرف کې چې نو مفتی صاحب هم دغه ذکر کړی ده، خازن کې چې نو هغه هم دغه شانتي ذکر کړي، جلالین چې نو په هغې کې هم دا ذکر کړی ده او د هغې سره چې نو ذخیرة الجنان کې هم دا توجیه ذکر کړي. تقریبا ټولو تفاسیرونو چې نو هغه دا ذکر کړی ده. هغه دا ده چې د دې نه مخکې مونږ واقع ویلو کله چې حضرت موسی علیه السلام د الله جل جلاله کلام
تورات ورته جنانو په کوه تور میلاو شو د چلې نه اورستو سلوي خورز آلتی د عبادت نه اورسته نو چې کله کلام راوړو د الله کتاب راوړلو نو فریق د هغې بن اسرائیلو کې یوې ډلې ورته ومې چې دا کتاب خو ډېر ګران دی موږ په دې باندې چې نو هغه عمل نشو کولی تاسو دې چل وکئ چې دا کتاب واپس ویسئ الله جل جلاله ته ووایي چې موږ ته په دې کې ترمیم وکړي موسی علیه السلام د هغوی نه اویا تنه کسان واخیستل اویا تنه کسان سرداران چې دی نو هغې دې بوتللو اوس چې کله دغه اویا تنه سرداران کسان ورسره لاړل نو هلتې موږ ویلو بیا په هغوی باندې هلتې زلزله راله یا چغې چې نو هغه پې الله پاک د طرف آواز رالو هغه تندر سره هغوی مړه شول بیا چې کله دوباره را پاسېدل نو بیا ورته چې مونږ خو دا خبره واورېدله چې خپل قوم ته رالل نو قوم چې نه د هغوی ته وي نو وی الله رب العزت دا کتاب راکړی چې هم دا کتاب دی هلته موږ ویلو دوی ته الله پاک وي د موسی علیه السلام په ذریعه د آواز اورېدلو چې تاسو په دې باندې عمل کوئ خو که به تقاضی بشریت د انسان کېدو پوجه انسان چونکه خطاکار دی کمزور دی که ستاسو نه کم کمی کوتای وشو نو الله رب العزت وی زه غفور رحیم یم زه به تا هغه وبخم نو دې هغه خبره چې نو راوړله قوم ته وی الله وی چې دا کلام دی په دې کتاب باندې تاسو عمل کوئ دا قانون او دستور دی ستاسو لپاره خو چې په کومې عمل کولی شئ هغه وکړئ او چې په کومې عمل نشئ کولی چې هغه پرېږدئ نو الله جل جلاله وی وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله اوس دغه ډلې به ښه د الله کلام هم واورېدو هلتې د الله خبره هم واورېدله ثم یحرفونه او بیا چې رالل نو په هغې کې دقه تحریف وکړلو دویم تفسیر چې دی نو هغه بعضې حضراتو هغه د مفسرینو هم ذکر کړی دی وایي چونکې د دوی دا کلام دا په عبرانۍ ژبه کې و نو چې کله دا په عبرانۍ ژبه کې ولو نو د تورات چې نو هغه لوستل هم دی له ورتلل هر چا له داسې نه ورتله نو چې کله دوی له به ورتلل بل چاله نه ورتلل نو دوی به په دغه تورات کې چې نو هغه تحریف کولو چې کم وخت کې به د دوی د مرضۍ مطابق یو مفهوم یو معنی چې نو د دوی د مرضۍ د دوی د فایدې به راوتله دوی به والا هغه معنی او هغه مفهوم کوله کم به چې د دوی د مرضۍ نه و کم به چې د دوی د فایدې نه ولو د دوی د مرضۍ موافق به نه ولو هغه کلام چې نو هغه مفهوم به دوی پرېښودلو نو ځکه الله وایي دوی کې چې نو هغه دقه شان ډلو ثم یحرفونه بیا به دوی د هغې تعریف کولو من بعد ما عقلوه پس د دې نه چې ښه پې پوه شولو یعنی ښه واورېدلو ښه پوه شولو چې دا د الله کلام دی او الله رب العزت په دې کې زموږ نه دا غواړي وهم یعلمون او دوی چې نه پوهېدل اوس من بعد ما عقلو چې دوی پوه شول چې دا د الله کلام دی دا حق او سچ دی وهم یعلمون دې نه مقصد دا دی چې دوی ته پخپله هم دا پته وه چې موږ دا کم تحریف کو دا غلطه کو دا ګناه دی وهم یعلمون دوی ته پخپله هم دا پته وه چې موږ دا کم تحریف کو دا کم عمل کو نو دا ګناه دی دا غلط دی نو دا بدترین ګناه دی الفیظ علمان چې سړی ته پته هم ولګي چې دا کار ګناه دی او دی بیا هم هغه کار کوي نو دا بدترین ګناه دی تاسو که خیال کړئ اکثر بعضې وخت کې چې نو بعضې کسان دا خبره کوي وایي که نور څه نه وایي موږ مثال په طور کې ګیره خریو یا پیسې ښکته ساتو وایي موږ خو ورته ګناه وایو که نه الانګې ډېره خطرناکه خبره ده چې تو ورته ګناه وې هم ستا عقل هم دومره کار کوي چې دا کار چې نو خلاف شرع دی دا خلاف چې نو د الله او د الله د حکم خلاف دی او ته پې پوه کړی هم الله پاکې او بیا هم چې زه پې پوه یم چې دا ګناه دی خو بیا یې هم کوم نو دا د یهودو صفت دی الله جل جلاله د هغوی په صفت کې دا خبره ذکر کړل وهم یعلمون دی پې پوه ولو او د پوهې باوجود به یې داسې کولو اوس دې ځای کې واذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا د یهودو د بلې ډلې ذکر کې د منافقانو وایي د یهودو کې بعضې کسان داسې منافقان ول دوی به چې کله د مسلمانانو سره شرکت وکړو شروع کې چې نو هم دویمه رکو کې تېر شوي ول نو دوی به چې کله مسلمانانو سره چې نو میلاو شولو اذا لقوا الذین آمنوا کله به چې دوی ملاقات وکړو مؤمنان سره قالو نو ویل به آمنا موږ ایمان راوړی دی و اذا خلا او کله به چې ځان نشول بعضهم الی بعض د یو بل سره یعنی کله به یو بل سره میلاو شول د خپل مشرانو سره نو قالوا اتحدثونهم بما فتح الله علیکم تاسو د مسلمانانو ته هغه خبر ورکوئ کم چې الله پاک تاسو ته جنو کولاو کړی دی تاسو ته یې ښودلی دی د دې چې نو هغه مختلفې واقعي چې نو هغه ډېر شی ذکر کړي خو لنډه ده وایي چې نو د دوی کسان
که خیال مو کړی مخکې موږ ویلي هم ولو چې د دوی پسې د مکې نه چې نو کافران رالل چې زمونږ په ځای کې داسې یو پیغمبر چې نو هغه مبعوث شوی دی دوی وی او بالکل دا پیغمبر حق او سچ دی تاسو په ایمان راوړئ په خپله چې نو دوی په ایمان به رانه دغه شانتې نو هغه دوی ته بنو قریظه چې نو هغه سوال کړو نو دوی هم د مدینه یهود دوی چې نو دوی ورته وی چې دا پیغمبر بالکل حق او سچ دی دوی کې وجه کوم لاندې طبقه دا غوي ورته و ته پوس به دی وکړو چې دا پیغمبر رښتیا حق او سچ پیغمبر دی دوی ورته او دا پیغمبر بالکل حق او سچ دی تاسو چې نو په دې باندې ایمان راوړئ او بعض وخت کې به ورته دغه پیغمبر صفات چې نو هغه به هم ذکر کړل چې وګوره تورات کې د پیغمبر متعلق په انجیل کې د پیغمبر متعلق دا صفات هم دي نو چې ځان له بشول نو د نورو به بیا بیوقوفه تا چې نو دومره خیال نه کولو تاسو دې چې نو هغه دا خبر دا علامتونه د پیغمبر حقانیت بیان کړلو نو اوس خو به خلک په دوی باندې ایمان راوړي او دوی به د دې په وجه بیا په ورځ د قیامت تاسو سره چې نو هغه جګړه کوي حجت به تاسو خلاف چې نو پیش کوي چې تاسو خو په خپل هم دا اقرار کړو چې دا پیغمبر حق او سچ دی فقه کتابونو کې راځي کتاب الاقرار ورته ویل کېږي نو کتاب الاقرار کې دا مسله چې نو هغه ذکر کړی ده چې المرء یؤخذ باقراره چې سړی دا هغه په خپل اقرار باندې دی ولې کېږي د چې کوم خبره په خپل په ځان باندې وکړه پای کې بیا گواهی او د ضرورت نشته المرء یؤخذ باقراره نو دی ورته بیا د قشانتی ویلو او یا چې نو بعضی حضراتو دا تفسیر ذکر کړي چې دوی د مسلمانانو سره میراو شولو نو دوی په خبرو کې هلته خو بول منافقان نو بعضی وخت کې مچنه دومره په خبرو کې مخ کې لاړل خیال مینولو نو دا به وي چې نه دا پیغمبر بالکل حق او سچ نه مونږ په ایمان دی دا پیغمبر خو پرې نه د صحابه هم حق او سچ نه او د صحابه چې نو تعریفونه به وي په تورات کې د عمر دا صفت راغلی د ابوبکر رضی الله تعالی عنہ دا صفت راغلی د علی د عثمان چې نو دا صفت راغلی مجموعي تور باندې د مهاجرینو دا صفتونه دي د انصارو په کې دا صفت نه دا ټول به چې نو هغه به بیان کړل بیا به ځان لشل نو دای سو وکړل نو بیا به یو بل ملامت کولو نو په یو بل ملامت کولو باندې بیا دا خبره کوله اتحدثونهم بما فتح الله علیکم تاسو خبر ورکوي دي ته هغه چې کم الله پاک کو لو کړی دي تاسو باندې یعنی تاسو لپاره پرانستلې دي کم صفات د تخولي لیحاجوکم به عند ربکم چې دې بیا تاسو سره مناظره وکړي یا دې تاسو باندې حجت بیا قائم کی د دغه په وجه عند ربکم تاسو د رب په نسبانه افلا تعقلون تاسو دومره هم نه پوهیږئ یعنی خپل خلاف خبره چې نه غورته تاسو خې نو دوره خلق د عقل نکار اخلي نو الله جل جلاله مخکې هم ویلو دا چې نو قم عقل نه دی کې عقل نشته شعور چې نو هغه پکې نشته نو ځکه الله وزدلت په دې آیت کې ذکر کوي اولا يعلمون ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون دی چې اوس په دې باندې یو بل ملامت کوي یو بل ته چې نو هغه ملامتیا ور کوي نو ولې د تومره نه پوهیږي چې ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون الله جل جلاله خو عالم الغیب والشهاده دی الله جل جلاله نه خو پټ نشتی پټ او ښکارا ظاهر او باطن تیارا او رڼا دا خو د مخلوق په نسبت ده د الله په نسبت باندې چې نو دا خبره خو نشتی الله جل جلاله ته خو پته ک تور تیار کی اعظم چې اکثر تبلیغیان حضرات غو مثال ذکر کوي کنه په تور تیار کی د تور کمر کې دن نه نو هغه کې یو میګي د یو تور کمر نه لاندې چې نو یو میګي رواني الله اني هم داغه د خپو کشاره هم اوري داغه پرړه کې چې کوم تمنا او ارزو اغست الله پاک پاغي هم پوا دی ځکه الله رب العزت چې نو هغه سره علیم ذات دی الله رب العزت بصیر ذات دی الله خو خبیر ذات دی نو الله وی ته دومره نه پوهیږي دینه عقل دومره چې نو کډه وکړه ان الله يعلم الله خو پیژنې ما هغه څه یسرون چې دی پټي و ما او هغه څه یعلنون چې دی ښکارا کوي نو معلومه ده شوله چې د الله نه یو شی چې نو هم پناه نشته او چې کله د الله نه پناه نشته نو انسان حق دار چې د هر وخت د الله جل جلاله په تابعداري کې چې نو اوسېږي چرته دا ونه غني چې په دې وخت کې اوس ما څوک نه او پاغ وجه باندې د نه لیدو د وجه نه ګناه وکي ځکه د بیا د الله استهزار چې نو نه حاصل الله رب العزت دې موږ ته خپل استهزار چې نو هغه نصیب کړي
افتطمعون آیتاسو امید کوي ایؤمنو چې هغوی ایمان براوړي لکم ستاسو په خبره وقد کان او بشک فریق و یو ډله منهم داغوین یسمعون چې اوریدلو به کلام الله د الله کلام ثم یحرفون بیا به بدلولو هغه من بعد ما اقلوه ورست داغې د پویدونه وهم یعلمون او هغوی پویدل یعنی دوی په دې خبره پوهېدل چې دا کم تحریف مونږ وکړو دا ناجایز دی و اذا لقوا الذین ورکله به چې هغه یوځای شول هغې کسانو سره آمنو چې ایمان راوړی قالو نو ویل به آمنا مونږ خو هم ایمان راوړی دی و اذا خلا او هرکله به چې ځان لشول و اذا خلا او کله به چې واپس شول بعضهم بعض د دوی الی بعض بعضو ته قالو نو ویل به اتحدثونهم آیا تاسو خبر ورکوئ بما پا آغسا فتح الله چې الله پاک کولاو کړي علیکم په تاسو باندې لیحاجوکم چې مناظره وکړي دوی تاسو سره به پاغې عند ربکم پنځ د رب ستاسو افلا تعقلون آیا تاسو نه پوهیږئ آیا تاسو عقل نه لرئ اولا یعلمون آیا غوی نه پوهیږي په دې ان الله چې الله رب العزت یعلم پیجنی ما هغه سیسرون چې دوی پټي دوی وما او په هغه سیعلنون چې ښکاره کوي دوی